نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل د یو سیز محبت بعض اوقات تا ړون کړي. د مال سره محبت دا فطرتي سیز دی. مال ویلې کېږي دیتا چې د دې طرف ته زړه مایل شي، نو زړه مایل کېږي ولازمي د دغه مایل کولو د ختمولو لپاره چې د دغه محبت دومره سیوانه شي چې دی ړون کړي او د دغه انسانیت هیر شي، د دغه د بل انسان دک او درد هیر شي. دا غي لپاره الله رب العزت د زکات حکم فرمایل او وی فرمایل چې دا زکات د مال پاکی ده. نو چې کله مال پاک شي نو دا کم سیز د وجه نه چې پاک شي د بخیره دی. جامې وینځو که نه، نو چې جامې وینځو نو اخر یې دلاړ شي نو جامې پاک شي. لوښي وینځو نو چې لوښي وینځو نو دا لوښي پاک پاتې شي او اخر یې جو ګرځي. دغه شان د زکات مال دی. ستا سره مثلا 15 لک روپۍ دي او په دې 15 لک روپۍ کې ستا سره زکات فرض دی. وس دا کمی پیسې چې بتا باندې فرض دي او دا ته په خپل مال کې شریک ساتي نه ورکې دا زکات، نو ستا دا مال خیرن نه ګنده دی. د زکات یو معنا دا پاکي هم ده او یو معنا دا بړوتري سیوا کېدل. عقل داوي چې زه د خپل مال نه 2,500 روپۍ ورکما، نو په دې 2,500 روپو په وجه باندې د دې د جدا کولو په وجه باندې زما په 1,00,000 روپو کې د 2,500 روپو کمې راغی. لیکن شریعت داوي چې نه ستا په مال کې کمې نه دی راغلی، بلکې ستا دا مال به برکتي شي، د دې سره به سیوا کېږي، په دې کې به برکت راځي، ستا مال به سیوا کېږي، دا به کویږي نه. لیکن زه په عقل باندې چلېږم، زه په مشاهده باندې چلېږم. نو د ایمان والو صفت چې الله رب العزت بیان کړی دی په اوله سپاره کې سوره بقره کې الله رب العزت فرمایلی یؤمنون بالغیب، چې دا ایمان والا به په غیب باندې ایمان لري. نو دا د غیب خبر دی چې په مال کې ودی بڑوتری راځي. بعض اوقات الله رب العزت مشاهده خلکو ته وکي او بعض اوقات الله رب العزت دا خبره پټو ساتي. نو زمون با په خپل نظر یقین نه، زمون با په خبر یقیني.